بسم الله الرحمن الرحیم. عقیده نمبر 10. حی لا یموت قیوم لا ینام. الله تعالی ژوندی ده، په ده باندې کله هم مرګ نه راځي. الله تعالی قیوم ده، قایم ده، په خپله هم قایم ده او نور خلق هم سنبالوي. لا ینام، په ده باندې کله خوب هم نه راځي. نو آیت الکرسی کې الله تعالی فرمایي: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اول حي راوړ، بیا قیوم، په هغه نه بعد لا تأخذه سنة ولا نوم. الله تعالی ته خوب هم نه ورځي. نو د حي دپاره لا یموت ضروري ده او د قیوم دپاره لا ینام دا ضروري ده. ویده سړی چې کومه ده دا مړ نه وي، بلکې ویده سړی دا ژوندی وي. خو ویده سړی داسې ده چې د خوب په حالت کې دا نه خپل ځان کنټرول کولی شي او نه بل څوک کنټرول کولی شي. ځکه یې فرمایلی دي چې حی لا یموت، د ژوندي سړي دپاره لا یموت دا ضروري ده او قیوم لا ینام، د قیوم دپاره لا ینام دا ضروري ده. ځکه چې کله دی ویده وي یو سړی، بیا هغه سړی قیوم نشي کېدلی. نو د دې د وجې نه قیوم دپاره لا ینام دا ضروري ده. او کله چې مونږ د نبي علیه صلات وسلام دپاره حیات ثابتوو، الانبیاء احیاء، چې په دې ځای کې چې کله مونږ باندې نور شبهات راځي، هغې شبهاتو سره یوه شبهه دا هم ده چې حیات صفت دا د الله تعالی ده. تاسې دا صفت د نبي علیه صلات وسلام دپاره ثابت کو، لہذا په صفت حیات کې تاسو نبی د الله تعالی سره په صفت کې شریک کو، او شرکت فی الصفات دا ناجایز ده. نو د دې جواب استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله په دې ترتیب باندې ورکوي. وایي ما یو کس ته وویل چې الله تعالی هم ګوري او ته هم ګوري، د ته هم سترګې سته، ته هم ګوري، او نو دا خو په لیدل کې، په کتلو کې ته د الله تعالی سره په دې صفت کې شریک شولې. نو د دې نه د بچ کولو دپاره ضروري ده چې د تا سترګې زه راوباسم. ځکه چې پته ولګي چې ته مخلوق او خالق نه یې، ته مخلوق انسان یې، الله تعالی نه یې. او الله تعالی اوري او داسې ته هم اوري په غوږو سره. نو که چېرته صرف سماع دغه غوي شرک وي، نو د دې لپاره ضروري ده چې د تا غوږونه مونږ راکاټ کو، ځکه چې پته دې ولګي چې ته موحد یې او ته بنده یې، ته مخلوق یې، ته الله تعالی نه یې. نو دی بیا استاجي ورته وفرمایل چې ته اوس په دې کې مونږ ته څه جواب راکوې؟ ته خو هم د الله تعالی سره په سما کې او دغسې په لیدلو کې په دې کې هم شریک شولې، په دې صفت کې هم شریک شوې. دی وایي چې زه ګورم، د دې معنی بله ده، الله تعالی ګوري، د دې معنی بله ده. زه اورم، د دې معنی بله ده، او الله تعالی ګوري، الله تعالی اوري، د دې معنی بله ده. نو ما هم ورته وویل چې داسې الله تعالی ژوندی ده، د دې معنی بله ده، نبي علیه صلات وسلام ژوندی ده، د دې معنی بله ده. د الله تعالی دپاره حیات ثابتول د دې معنی بله ده، او د نبي علیه صلات وسلام دپاره حیات ثابتول د دې معنی بله ده. ځکه چې کله مونږ د الله تعالی دپاره سمیع لفظ استعمالوو، نو د دې معنی دا ده چې الله تعالی اوري، خو په اورېدلو کې د غوږو محتاج نه ده. بیا د الله تعالی دپاره د قرب او د بعد فاصله هم نشته. الله تعالی د نږدې نه هم اورېدلی شي او د لرې نه هم اورېدلی شي. دا قرب او بعد چې کومه فاصله ده، کوم مقدار ده، صرف د انسانانو لپاره ده، د مخلوق لپاره ده چې هغه د نږدې نه اورېدلی شي او د لرې نه نشي اورېدلی. او چې کله مونږ د الله تعالی دپاره د کتلو ول صفت ثابتوو، نو د هغې مطلب دا ده چې الله تعالی ګوري، خو په کتلو کې د سترګو محتاج نه ده. او بیا الله تعالی دپاره قرب او د بعد فاصله هم نشته، لرې کس هم لیدلی شي او نږدې کس هم لیدلی شي. او چې کله دا صفت مونږ د یو انسان دپاره ثابتوو، بیا د دې مطلب دا ده چې انسان په کتلو کې د سترګو محتاج ده، او د انسان دپاره د قرب او د بعد فاصله هم شته، چې شی نږدې وي په یو فاصله کې وي، یو مقدار کې وي، هغه لیدلی شي، او چې لرې وي هغه نشي لیدلی. نو داسې مونږ چې کله د نبی علیه صلات وسلام لپاره حیات ثابتوو،
د هغې مطلب هم دا ده چې الله تعالی چې کوم حیات ده دا حیات ازلی هم ده او ابدي هم ده، د همیشه نه ژوندی او همیشه به ژوندی وي. او دا صفت چې کله موږ د نبی علیه الصلاة والسلام لپاره ثابتوو د دې مطلب دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام حی ژوندی په ازل کې ژوندی نه و خو ابدي ژوندی ده، یعنی ازلی ژوندی نه ده او ابدي ژوندی ده، یعنی نبی علیه الصلاة والسلام به همیشه ژوندی وي. خو بیا په حیات کې دا فرق ده چې مونږ کله د حیات صفت الله تعالی لپاره ثابتوو نو د دې مطلب دا ده چې په دې کې هیڅ هغه نشته، انقطاع نشته، تسلسل ده، الله تعالی همیشه ژوندی ده. خو کله چې دا صفت موږ د نبی علیه الصلاة والسلام لپاره ثابتوو د دې مطلب دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ذات دا ژوندی ده خو په انقطاع سره بغیر د تسلسل نه. نو صفت سماعت او صفت دغه چې کوم دلدلو صفت ده دا د الله تعالی لپاره چې کله ثابت کو د دې معنی بل ده او د انسانانو لپاره چې کله ثابت کو د دې معنی بل ده. او حی صفت هم داسې چې الله تعالی لپاره کله موږ دا صفت ثابت کو د دې معنی بل ده او د انسانانو لپاره چې کله موږ دا صفت ثابت کو د دې معنی بل ده. ځکه فرمایي چې حی لا یموت، الله تعالی ژوندی ده په د باندې مرګ کله هم ناراضي. د حی لپاره لا یموت دا ضروری ده او قیوم لا ینام چې الله تعالی قایم ده او نور خلق هم سنبالوي په د باندې کله هم خوب ناراضي، نو د قیوم لپاره لا ینام دا هم ضروری ده. الله تعالی دې موږ تاسو ته د صحیح عقیدې سمجھ را نصیب کړي.